السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انتهایی واجب الاحترام حضرات، کالام په سرزمین باندې د ختم القرآن په عنوان سره په یو مسجد کې د ختم القرآن پروګرام و. نو په هغه پروګرام کې دغه پنجپیریانو دغه مولیانو شرکت کړی و. نو باید چې په دغه پروګرام کې دغه مولیانو ته پکار و چې هلته د قرآن مجید فضیلت بیان کړی و، د قرآن مجید په عنوان سره خلکو دغه ذهنونه منور کړی و. لیکن تاسو وګورئ د پنجپیریانو تاریخ، دیو همیشه هم چې چرته ځي په هغه ځای کې فساد پیلاوي، په هغه ځای کې اختلافات پیدا کوي، په هغه ځای کې بدامني پیدا کوي او په هغه ځای کې اتفاق او اتحاد دا ختموي. کنی دا خو مناسب نه ده چې ته یو ختم القرآن پروګرام ته راشي او هلته بکواسات شروع کړي او د مسلمانانو دغه ذهنونه په تشویش کې واچوي. داسې دی باید یو چا دپاره نه ده جایز، بلکې عالم دې ته ویلی شي چې هغه خپل د زړه نه کم علمي نورانیت چې وي هغې په بنیاد باندې او د هغې په ذریعه باندې د نور مسلمانانو دغه زړونه علمي نورانیت سره منور کړي. او تاسو چې کله هم په یو مجلس کې شرکت کوئ، تاسو د خپل زړه هغه نحوست په دغه ټول مجلس باندې ورواچوئ او هغه ټول مسلمانانو ستاسو دغه نحوست له وجې نه هغې دغه ذهنونه او زړونه ګډوډ شي. بهرحال خبر مې دا کوله چې لکه اوس ته ختم القرآن په پروګرام کې ستا کار څه دی چې ته دلته راشي په دیوبندیانو باندې ردونه کوي او دلته راشي په مسله د سماع الموتا باندې بحث مباحثه کوي. دغه منبر د سماع الموتا د بحث چړلو ځای دی، د اختلافات د بیانولو ځای دی، هرګز نه ده. ستا غیرت او ایمان به هغه وي چې ته زمونږ مخې ته راشي دغه اختلافات زمونږ په مخې بیان کړي. ستا همت او غیرت او علمیت به دا وي چې ته دغه عوامو نه ځان لرې کړي یو طرف ته او یو علمي مجلس دی ولګې او زمونږ سره په دغه علمي مجلس کې ته بحث وکړي چې بیا مونږ وګورو چې آیا ستا څومره علمیت دی چې دغه عوامو په مخ کې ګړي وړي وایي او لګیایي. دغه عوام هم درپسې بدرد وایي چې دا څنګه بې نوره مولا و چې هغې په مخ کې نورانیت نه و، هغې د شکل نه انسان کرکه کېدله، هغې هغه د بد عقیدې د هغه نحوست له وجې نه هغه عوامو هم درنه کرکه کوله. یو انسان چې ځان ته عالم وایي هغې ته دا نه ده مناسب چې هغه مجلس او هغه د ختم القرآن په دغه مجلس کې دی هغه دغه شاندې بې خونده خبرې وکړي. بهرحال خبر مې درته دا کوله چې ستا علمیت خو دومره ده، انک لا تسمع الموتا، ستا علمیت دومره ده چې ته په باب افعال او په باب د سمع یسمعو کې فرق نشي کولی. ستا علمیت دومره ده چې ته د ثلاثي مجرد او د ثلاثي مزید کم ابواب چې دی، کم بابونه چې دی، په هغې کې ته فرق نشي کولی. او ته په کم حیثیت باندې وخیږي په منبرو باندې ټوپونه وهي او چغې وهي. که د مور حلالي پې دې څکلی وي دغه عوامو مخې ته دغه فریادونه مه کوه، دغه عوامو مخې ته ځان مظلوم مه ثابتوه، دغه عوامو دغه ذهنونه دا مه ګډوډ کوه، دغه عوامو مخکې د بوډې ښځو په شان دي بل چاته خیری مه کوه، دغه عوامو مخکې ځان علمي یتیم مه ثابت کوه، فریاد او افسوس مه کوه په خپل حالت باندې. که چېرته درکې غیرت وي، ایمان درکې وي، دقلته زه هم په دې کلام کې موجود یم، راشه ما سره کښېنه، د اخلاق د امن او د عزت او د احترام په دایره کې دننه راشه ما سره کښېنه. که ته په حق یې زه در سره بېشکه منم ستا خبره، لیکن د بدامنۍ پھیلاولو، لیکن د بد اخلاقي یا دغه شان د منبرونو باندې د اکابرین علماء دیوبند خلاف خبرې کول دا چېرته هم موږ نه برداشت کوو. که ته په حق باندې د چرچڼو په شان د ټوپونه مه وهه، که ته په حق باندې د ښځو په شان د چغې مه وهه، که ته چېرته په حق باندې بیا په هر ځای کې غاپه مه، بلکې راشه زمونږ په مجلس کې کښېنه، موږ سره علمي مجلس ولګوه. که مخکې خو ته د مناظرې په شکل کې راغلی یو میدان ته، دغه مناظرې په میدان کې موږ ستاسو جنازه ویستلې ده الحمدلله، خو دې ځل درته بل یو لاره هم ښیم چې د مناظرې په دغه میدان کې ته تر مرګه پورې قدم نشي کېښودلی. اوس درته بل یو طریقه هم ښایم. مناظره به پرېږدي، هسې به زما خواله به راشي، میلمه به شي او ما سره هسې د وروروالي په بنیاد باندې، د یو مسلماني په بنیاد باندې به ما سره ته خبره وکړي، افهام او تفهیم په بنیاد باندې به دواړه خبره وکړو چې آیا ته جدید معتزلي یې او که نه، آیا ته د قرآن مجید د آیتونو څخه انکار او په هغې کې تاویلات کوي او که نه کوي، آیا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح او مرفوع حدیث نه ته انکار کوي او که نه کوي. ته به زما خواله راشي او که نشي راتللی نو زه تا پیژنم. بهرحال د چا ذاتیات چیړل دا ډېر زیات
ماته خو مناسب نه ښکاري، یا د چا په ذاتیاتو باندې حمله کول دا ماته بالکل مناسب نه ښکاري. بس دلته به خاموشي اختیار کم کنې زه دې ښه پیژنمه، لیکن مونږ بیا هم درته سپک نه ګورو، مونږ بیا هم ستا سپکوالي نه کوو، مونږ بیا هم درته حقیر نظر باندې نه ګورو، بلکې لږ جرأت او غیرت وي راشه زمونږ سره کښېنه او که نشي راتللی زمونږ خواته ماته ووایه زه به درشم ستاسو ځای ته، هلته به دواړه کښېنو په مسله د سماع الموتی یادی یا مسله د حیات النبي باندې خو مې ستا جنازه ویستلی و، خو په مسله د سماع الموتی باندې ډېر زیات شوق کېږي، راشه ما سره کښېنه انشاءالله په دې باندې به بحث وکړو، خبرې به وکړو. که ته په حقه باندې وي بس زه به در سره ومنمه، او که چېرته زه په حقه باندې ومه، که چېرته نه بلکې زه یقیني په حقه باندې یم، بیا تا کې د منلو ماده نشته، بیا لکه د کوترې سپی په شان دې به غاپي، په هر ځایونو کې د چغې شروع کړې وي او د ښځو غوندې کې فریادونه کوي، دغه به دې حال وي انشاءالله. لیکن یاد ولره مونږ در سره ډېر زیات نرمي کوو، مونږ تاسو سره د کالام په سرزمین باندې ډېر زیات نرمي کوو چې چېرته هم مونږ لاړ شو مونږ ستاسو باندې ردونه نه کوو، چېرته هم مونږ لاړ شو مونږ د پنجپریت هغه رضالت او ستاسو چې کوم خناسیت ستاسو په زړونو کې پروت دی د دې حوالې سره مونږ دغه خلکو مخې ته خبرې نه کوو، مونږ چېرته هم دې خلکو ته ستاسو حقیقت نه ده ښکاره کړی، مونږ در باندې پردې اچو. نو هغې مطلب دا نه دی چې ته راشې او دلته زمونږ په علاقه کې زما په اکابرینو پسې غاپي او هغې پسې بد رد وایي. نو باید چې مونږ هم مجبور شو چې کله ته زمونږ اکابرینو پسې بد رد وایي، زمونږ په عقایدو باندې رد کوي، نو مجبورتاً مونږ هم درته جواب کوو چې هغه جواب ان کا جواب پتر سے ہوگا. نو باید زه بیا هم درته وایم چې زمونږ د اکابرینو په باره کې یا د زمونږ د عقایدو او نظریاتو په باره کې چې څه قسمه اشکال دې هم وي، نو په منبرونو باندې د ښځو په شان د خیرې هم مه کوه، په منبرونو باندې د سپي غوندې غپېږه هم مه، په منبرونو باندې د ماشومانو غوندې کې فریادونه هم مه کوه، بلکې چې کوم اعتراض وي کوم اشکال وي راشه موږ سره کښېنه، که هغه اشکال دې حل نه شو بیا چې هر څه کوي تا ته اجازت دی، لیکن زمونږ نه د تپوس کولو نه مخکې چېرته هم زمونږ د اکابرینو په باره کې یا زمونږ د عقایدو د نظریاتو په باره کې چېرته هم بیا زبان کولاو نه کړي.